أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوشتمہ سپارہ درشتمہ سورۃ یاسین دا آیت نمبر 13 نوالے تر آیت نمبر 22 پورے. دین مخ کے صداقت در رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو. میں دا پیغمبر در علی گلو مقصد ذکر کو. بیغا زدی عنادی کافران ذکر کرل کاغی تطہر سمرات تقاریر و بیانات کے اغی ایمان نروڑی. بے تخویف ذکر کو چلاوی سٹونو کے بولا توقو نواچوم درزن پوری وی سٹونو بے پر رہی او نبی علیہ السلام لتسلی ورکی کہ زبر دمخی توشات دیوال واچوم تا بنینی. بے نبی علیہ السلام توئی ستا بیان آغا چال پیدا ورکی چی سوک دا اللہ نپوشی شایری گی او بیا په اثبات د قیامت باندې دلیل ذکر کو انا نحن نحيي الموتى او بیا شای نزول بنی سلمہ اغي کورونه لریو نږدې مسجد نبوي ته راوړل. نبی علیہ السلام ته دیارکم تکتب آثارکم ول کورونه کې خپل کوجمات نه لري التکې کېنه تکتب آثارکم تاسو قدمونه لیکل کیږي. نو قدمونه لیکل کیږي څومره چې سړی مانځ د ډېر وګد راځي او دارنګه پستمرګه چې کم نیک اعمال چا نیک اعمال په دنیا کې پرې خو دي صدقه جاریه نو داغه وت بس هم ثواب رسی. نن سبق کې دلیل نقلی ذکر کوي په مسله توحید. مفسرین لیکي انطاکیہ یو شهر دی الله دې د دوه پیغمبران لېږلیو بیا داغه دو پیغمبرانو دی تکذیب وکړو الله درېمو ولېګو
بیا غدرې مانو د دې مخاطب شول او ان قریب او چاغي وخلیه بده کې حبیب نجار را پاسې دو او منډه والے وی قوم اتبعوا المرسلین اے زما قومه د دې پیغمبرانو تابعداري وکړه دا چا تابعداري وکړه چې تاسو نو سغواړي خو نه او وهم مهتدون ډیرو خيار خلق لري او ډیر په صحیح لار روان دي بیا مکالمه کوي داغي سره د چا سره د حبیب نجار سره هغه مکالمه او هغه بیان د الله د حبیب نجار د صاحب یاسین خوښ شوی دی داغه صورت را لګری دی او داغه بیان په کې ذکر کړی دی قوم لګی دا حبیب نجار ملک راولې ار یو سړی براتو او سکون ورکول او د صادرون نه ډبلې جوړ کړې وي به راچولې به داغه نه پسو هر یو سړی او پجاغه ورزید نو ټوپونه پیوال د ټوپونو نه پس بیا یې ونی سد خپې نه کویته ورغځو او کویته پسې ګټه ورغځولې به په دغه پر نه خو د کویته په سړی کوشو رويستو اپ مره کې ول سورې وکړو دانتوا کې بچو کې وېزان کو الله تعالی هغه د عمل چې دا ټول هر څو سره کېدل لیکن هغه توحید نه وړېدو ناغو تخوخ راغلی دا هغه ذکر کړي او هغه आवाज کوي انی آمنتو بربکم فاسمعون ډېر نره کلمه ده ما ایمان تاسو پر رب وروړې دي زمانہ واوره ما بیان ته وکې ده خو مغه ته وکې نه خو دو خدای اظهار د ایمانو کو چې وریات ساته ما ایمان وروړې دي ابي باغره پاس ټوپونه وال لاغه روح لاړ قیلت خل الجنه الله دا روح ته جنت تزا او دغه دوران کې د روح حواس کې یاله تقوم یعلمون کاش زما قوم په دله بما باغ خبره غفر علی ربي چې باغ خبره ما ته زما رب بخنه وکړه هغه مسله سره توحید دی ما سجل کړی تاسو په باندې خیر کې اوسې دما او مفسرین لیکي دا مجزومو دوانه جزام مرض لګیدل او د کین بار اوسېدو یو طرف ته اوسېدو او د پیغمبرانو با دمونه اچول هغه دمونو سره بمړین ژوند کېدل هغه دمونو سره با د برکی بیمارن ټیکېدو هغه دمونو سره با مرزونه هر قسم چیو به ټیکېدو دیم ټیکړو حبیب نجارن ټیکړو د دنیا او بیا غي ته ویل زماره په خدای قسمی او یا کاله مې د دې بوتانو عبادت کړې ده د ټس نماز شوی نه ما او تاسو رااله دعوت توحید بنا کو زما دم کلم هر څه ټیک شول او نو دغه رب بندگی وکوم د بل چانه کوم او بیا مړ شو په صحابو کې اوروه ابن مسعود داسې وو چې هغه ډېر زر مړ شو نبی رسول الله هغه ته د مثال د صاحب یاسین دی حج نه دې کړې عمره نه دې کړې زکات نه دې ور کړې روزه نه دې سره ایمان راوړو ایمان سره سره خلق براکه خود الملک صاحب یاسین پشان نوې واضرب لهم بیان کدوتا مثلا واقعہ عبرتنا کا اصحاب القریات داخلی والا چنتوا کیا دی انتوا کیا شہر دے اس جا اہل مرسلون کلا چرال دیتا پیغمبران اذ ارسلنا الیہم حسنین کلا چه منگولے گل دیتا دو پیغمبران فکذبوهما نو دے قوم داغی تکذیبو کو فعززنا بثالثین پس آغا منگا مضبوط کو پدرین پیغمبر سرا بعض مفسرین دیکی چی دا پیغمبران نو دا د عیسی علیہ السلام قاصدانو خونا د قرآن د اسلوب القرآن نه پته لګي یو قوم مرسلون دی دویم قوم به اعتراض کی مان تم الا بشر مثلنا نه تاسو زنګ بشان انسانان یې نو د انسان قاصد د خو باغت د خبر ته ضرورت سره چې د زنګ بشان سره نه دا صحیح پیغمبران اوریجنل زګه هغه ته پتا ځو چې څنګه پیغمبران زنګ بشان انسانان یې کنه
مثال په تور یو خان نوکر ولېږي واغه څوک دوی د اعتراض نه کوي چې ته انسان نه بشانه او خرابه د ټول دنیا ته بدله چې سړی را لګره دی انسان را لګره دی انساني پوهیږي خبره خو چې خالق را لګره نو خالق مخلوق نشي کېږي نو قوم به اعتراض کی تاسو زنګ بشان انسانان یې دنه پته لګي دا پیغمبرانو دا پیغمبر قاصدین نو پیغمبرانو او نمونه سو مولانا شبلی تانوی وی ابهمو ما ابهمه الله چې کوم شي الله پټ پاتې کړی تاسو په کې سره کوته وخه الله نمونه نه ذکر کړی بس ټیک ته پیغمبرانو نمونه سره څنګه کار دی د پیغمبرانو د میشن سره څنګه کار دی همیشه سره توحید دی پاس حضرت ابي ثالثین پس منګه مضبوط کړه هغه پاس نه ورک نه د متکلم صيغه دي الله دا منګه فحسسنا من مضبوط کړه هغه دوه پیغمبرانو به ثالثین بدرین پیغمبر سره فقالوا نو دوی درې واړو ویل ان الیکم مرسلون یقینا من تاسو ته لګی شویو قالوا نو قوم ورته ویل مان تم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر زموږ بشان انسانان یې بشان انسانان یې کنه څنګه تاسو پیغمبران یې وما انزل الرحمن من شيء او نظر علیه رحمان څه شي ان انتم الا تکذبون انه تاسو مگر دروغجن یې پیغمبران دوی الله هیڅ نه نازل کړي او دروغ وایي ناغي وته سوې قالو پیغمبران ورته ویل ربنا يعلم زمون رب ته پته ده ان الیکم لمرسلون یقینا موږ خاص تاسو سره لګلی شویو هم دې خاطر سره لګلی شویو پیغمبرانو درې او پیغمبران بنی اسرائیل کې ډېر پیغمبران تلل په حدیث پاک راځي 43 پیغمبران بنی اسرائیل په یو ورځ باندې وچیلو او مازیګر دکان نه کولا کړل ښا هیڅ دکان نه کولا کړل د جوین جن پیغمبران وځي پروا نه دا دانه چې درې پیغمبران یو خار ته څنګه لاړل موسی علی السلام پیغمبر دی په یو ټیم کې او سره هارون علی السلام پیغمبر دی په یو ټیم کې موسی علی السلام چې مدین ته لاړل ته کې شعیب علی السلام پیغمبر دی او بیا چې موسی علی السلام بجمل بحرین تلل نو خضر علی السلام پیغمبر دی دا څلور په یو واقعي کې راځي کنه راځي وایي کنه نو پیړو قاری محله ته هر کړي د ځان پیغمبر الله لګلو وما علينا الا البلاغ المبين او نشتا زم په زمانه مگر رسول لخرام پیغمبران ورته ویل موږ مسله رسول زمنګ منل نه دي منل او نه منل در الله بلاس کی دي زمنګ سره بیانول دي دیو جنا یو اشاعت الدین دی یو اقامت الدین دی اشاعت الدین دا د علماء کار دی دا د میډیا کار دی د میډیا مخکې د علماء په لاس کې وا د میډیا لوی شی چې ولور فکرو لور فکر د علماء سره بو اوس کو میډیا موبایل شو انټرنیټ ته لاړه خبره او هغه نه علماء نفرت کوي مچاغي سوي دی ټیک دی نو ما ته په میسج کې راغلی الګا میسج د آسماني وحی د آسماني صحیفه را ته په میسج کې راغلی بس یو سره میسج جوړ کې بیا خوري او دا میسج کې راغلی اصل میسج چې دی الله کتاب دی وکاله چې په دې د موږ پالو کو او په دې باندې موږ عمل وکړو نو بیا مسله روانه شي وما علينا الا البلاغ المبين انشتا اعظم په ذمہ باندې مگر رسول لخرام قالو دی ویل ان تطيرنا بكم یقینا منګه سپیر شي استاد د وجینا تاسو نه کړی راغلی باران نکی او تاسو نه کوی کوم راغلی نه مس ګنګای دا امړه بل مسله ما خدای ورو کړی دا چې راغلی جو ګل بړ دی وای څنګه ګل بړ دی په ملک دا په خوانو پیغمبران د خلکو ویل تاسو پیره او استاد د وجه منګه سپیر شي نبی علیہ السلام وی لا تیرت په اسلام په اسلام کې بدپالی نشته دی در اسلام عقیده نه ده در اسلام عقیده نه
پال قتل په اسلام کې نشته دی. بعض خلک وایي ما په قران کې پالو کتو. څنګه نه پالو کتو؟ قران چې راوړي نو چې کوم لومبي ټکی لیکلي مثال په تور لا یؤمنون لومبي ټکی دی نو لام دی نو پالنامه ورواړي چې پلام کې شي لیکلي دي او دا پال اکثر خزي ګوري نو بس هغه چې نه چې وګوري ته طالب خدای پاک دا د خوخه میړه درکې او وی ما په قران کې پال کتل دا صحیح خطه چې د خوخه میړه نزان نه خبره پالنامه اسمان صحیح پر لګل الله صحیح په خونه خو ما تعالی کې په پالنامه کې یو خبرم غلطه نشته. یو انسان جوړ کړی شی نه د لام دی یو سری کړی او ته ټیبل سری کړی او جیم ټیبل سری کړی او خپلې خې خبرې ذکرې ا دې ما په قران کې پالو کاته لا تیرته فی الاسلام ته اسلام کې پال قتل نشته د اسلام عقیده نه ده. حضرت شیخ الله دې بکروړه رحمتونه وري هغه وی یو پالګر ماته وی راشي چې پال دلو ګورما وې زه ته کې ناستم اپ غرمو ناسو دال په غرمو ناستو په ما ته وی چې الله دې خواکا په ما ته چې سم پويګم تر د خپل لاس دې خواکا نو هغه چې ما د لاس دې خواکا په ما ته دې خپل لاس تر په خپل وګوره چې دا کومه په غرمو ناشته وګوره پکې کنه خلک په سوري کیسي کې پراتی دي تر اړ په غرمو د تناست یو ته راځي پال دا وګورما خیال مکړي وردان کې ناشتي کنه او بل ته اشاره کی راځي پال دا وګورما نو ځان لو ګوره کنه یار ځان لو ګوره چې دا کومه په غرمو ناشته ما وې ما ته چې پاسه مړه ته پنځ بیره خبره نه مانه دو نبی اسلام پنځ بیره نبی اسلام الا تیرته په اسلام پال قتل په اسلام کې نشته د اسلام عقیده نه ده پال په قتل نشته دی. عربو دا تطیر کو ان جاهلانو کنه مرغه به پرې خو دا چې خې تر بل خې تر ته بلاړه او دا شی وکوما او کو ګستر ته بلاړه او دا نو کوم نه خراب دی یار مثال په دوه یو کار به کو چې مردان د زمون اورګه چې لار شم او کلان نشم چې دا مردان د دل زمر پر خیر او کنه خیر وي نو بس مرغه به پرې خو درا بل خلاص کوي چې پرې خې تر ته بلاړه وې زمونه کې خیر دی کو ګستر ته بلاړه نو دې کې خیر نشته او کنه بلاړه به بل پرې خو درا کوی شي نو خو بل خاصه د زینه خو یا خطر ته دی یا بغستر ته دی بل تر ته نه دی هغه او سړی وی زما مورس برګا چا دې څنګه برګا وی چې وریا درځ وی هغه چې باران وشي یا به نشي صحیح خبره او ټول برګانی تاسو وریا درځ یا باران کیږي یا به نه کیږي. قالو دی ویل ان تطيرنا بكم منګاس پیر شي یو تاسو د وجنا لئلم تنتهو اوس پرشرایز کیه کچره تاسو مونږ نشه د دې مسلې نه لنرجمنکم خامخام به غټو ولو تاسو ولمسنکم من عذاب الیم او خامخا وبرسیږي تاسو ته زمونږ طرف نه عذاب درناک کنزل برته وکو او د دنیا خبره برته وکو. قالو پیغمبران وتویل طائرکم ماکم دا سپیرواله تاسو چې دی دا تاسو د خپل نفس توجه نه دی. مفسرین قرطبی لیکي وې د انسان د تکالیف او سپیرواله دا چې د خپل عمل نتیجه ده دې کې د بل عمل نتیجه څه کار نشته ښا اوس ټول قوم باندې عذاب راځي د ټول قوم د عمل نتیجه ده د ټول قوم عمل خراب دی پوهیږئ خبره ټول قوم چې عمل صحیح شي ارشه به صحیح شي د ټول قوم اعمال غلط تر روان دي الله دا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله د قوم حالت الا بدلی چې قوم خپل خپل حالت بدل کی قوم موحدین دي الله یې خروغ رمړ صحتمند ساتي مالدار ساتي قوم حالت بدل کو مشرکین شول جو صلی الله علیه حالت بدل کی اور غزه درنګ وس بدلو جو غریبانان کې په بیمارو په داس بیمارو یخته کې به پته نه لګی دا کم بیماری ده پوه شئ نوې راځي کانګو وایرس او پلانګي وایرس را روان شي چنو من نورځي خو چې انګريز ورسونم کې خور چې دا پانګو وارسته چې موږ پانګو دینو کاغي و چې کانګو چې موږ کانګو دینو موږ خو په جو کم وایرسته الاساس نه هم په انګلیش کې سبق دی یو سړی ریسرچ کوي او خزه چرته لاړه او هغه لګیا خپل لیبارټری کې نو
په 3 غنټې په لیبارټري کې تجربه وکړه او راغی یاري په دې وبو کې ما یو شی نوی دغه ایجاد کو دغه مایکروب او دې نوم زګدمه خزینو الینو الین اخذ ته خوشاله شو ته وستانو مستقبلوم باندې به کوم او نیویارک تنظیم او برتانیې تنظیم او ستاره نوم په ټول دنیا کې مشهور شي خزه چې واټه ده نو ته غوتی تا ورشه دی باټی نو راغستی کا او دوی او په دې کې کومه مې نه دي مسړې لاړې شته یغلی شه وې دا هغه چې ما چرته کوم بیان وړل هغه بدی کیږي نو تاسو خو د ښاو بری لباټری ته وړي نه کې بخامه جرسومي پوه شو کنه نو موږ په خپل ټول ښایو نو موږ ټول جراثیم دي نه موږ کو پاک شو هر څه به پاک شي ها جراثیم په خپل امري عین ذکرتم آیا اگر چې تاسو ته نصیحت درکې دي شي بلانتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې د حد ناوړي دونکي وجاء من اقصى المدينه رجل راغه لری د مدینه نه د خار نه رجل یو سړی یسعى منډه وهلی کوشش وکاو پیغمبران د خلکو تکلیف رسو غره روان دي چې ورته نه رسیخه د پیغمبرانو مرسته کول الله و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قسم مې په خدای ولټ روان یو منګه د ګناه په کار کې بل سره مرسته کو قسم دې کړ دین په کار کې مرسته کو بیا څه ته وګورې هر سره ځانو تلی پوه شي کنه قال غو يا قوم زما قوم اتبعوا المرسلين تابعداریو کې دې را لګلې شو پیغمبرانو د دې تابعدار شه دا څوک دی دا حبیب نجار دی حبیب نجار حبیب نوم دی او نجار ترکان دی اصل نه او صحیح عقیده ده او الله د عقیده ذکر کړی دا الله ته خوشاله شوی دی او مرګ خو هر چا را روان دی خبره پوي هر چا را روان دی مریض دی وجه الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړ کېږئ مگر په اسلام کې مړ شئ سمانه داسې حالت کې مړ شئ چې تاسو اسلامي تاسو کې ایمان او اسلام یې وجاء من اقصى المدينه اقصى معنی لري یو ادنای حلق ته یو وسط حلق ته یو اقصای حلق ته کرچ سو کوئی اقصا لون دا ته تعالو وجاء من اقصى المدينه راغ لري د خارنا رجل یو سړی رجل لکنه الله رجل له سړی به سړی دی خبره پوه کنه باید خلک هم پښتانه وای مړه سړی دی جینجان دی د تا ګوره مسلې ته ګوره وای کنه وای نو دا وسم سړی دی کنه دا سم سړی دی نو رجولیت پکېو ځکه الله دا غره رجولیت ذکر کړی دی چې دا رجل دی یسعى منډه وخلې صحیح څه ته وای صفا مروه کې صحیح ده کنه نو صفا مروه کې خلک منډه وای کنه نو یسعى منډه وخلام قال ویل یا قوم ازما قوم اتبعوا المرسلین تابعدار شه د پیغمبرانو د دې پیغمبرانو خبرو منه او قوم د صفا واضحه مسله بیانې چې ګوره دا پیغمبران تاسو سغواړي خو نه کنه لکه یو سړی سغواړي نو بیا ویل سغواړي لا لټ پکې نو دغه خو لالچ نشته کنه اتبعوا من تابعدار شه دا غچا لا يسلكم اجرا نغواړي تاسو نه څه بدلا او دویمه خبره پکې سره وهم مهتدون او دی په صحیح لار روان دي په صحیح لار روان دي بس په کو خام سپاره ختم شو چندبم کو وضرب لهم مثلا بیان کدی تایو مثال او عبرتناک واقعا اصحاب القريه دیو کلیوالو اس جاء المرسلون کله چران لیکلی د پیغمبران اذ ارسلنا الیهم مسنین اکله چې موږ راولې کو د دو پیغمبران فکذبوهما دی خلقو د هغه درو جنو غنو فعززنا بثالثین نو موږ دوی مضبوط کول په دریم پیغمبر سره فقالوا نو دریم پیغمبران ویلو ان الیکم مرسلون یقینا موږ تاسو طرف ته را لګلی شوی پیغمبران یو قالوا نو قوم ورته ویلو مان تو ملا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانان یې زمون پشان ومان ذل الرحمن من شيء
هغه تیز تاسو په انسانان یو او په تاسو وحی نه کیږي په موږ باندې وحی کیږي نو دیو ته وی و ما انزل الرحمن من شيء ان دې حاضر کړی رحماني شی ناغه ته ګوردا موږ چې کوم خبرې کوو زه تاسو یو کې کنه نو دیو ته انن تو ملا تکذبون نه تاسو مگر درو جن یې درو غوای قالو نو دیو ته ویل ربنا يعلم یقینا زمون رب ته معلوم دی ان الیکم لمرسلون یقینا من خاص تاسو تر لګلی شوی پیغمبران یو او ما علينا الا البلاغ المبين او نشته زنګ په ذمہ باندې مگر رسول لیکارا خارا مسله رسول یې دتا کوم نه ومنه کنه منه قالو نو دی ورته ویل منو مسله کې زنيشته خوستاو د وجه نسپیری شوی یو ان تطيرنا بكم یقینا منګه بد حالت پیر حال شوی یو استاو د وجه نه لئن لم تنتهوا کچرتا سمن نشوي لنرجمنکم خامخام په غټانو ولو تاسو ولا مسنکم من عذاب الیم او برسیږي تاسو ته زمونږ طرف نه عذاب درناک قالو پیغمبرانو ورته ویل طائرکم معکم تاسو داس پیرواله چې تاسو د خپل ځانونو د وجه نه دي عین ذکرتم آیا تاسو ته نصیحت درکې دي شي بل انتم قوم المسرفون بلکې تاسو قوم یې د حد نه وړیدونکي ولې تاسو ته بیان نه کیږي په خپل سپیره نو خلاص پیره غنه وجاء من اقصى المدينه رجلان نوراغ لری د خار نه وسړي یسعى منډه وهله قال وی یا قوم زما قوم اتبعوا المرسلين تابعداریو کې د پیغمبرانو اتبعوا من تابعداریو کې دا غچاو کې لا يسلكم اجرا نغواړي تاسو نه سبزدا سب بدلا او مزدوري سو اجرت وهم مهتدون او دی په صحیح لار روان دي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار